خو اوس زه داسې ووایم چې نن به د افسر افغان خور راځي ماما کره او نن به زما کار وشي. دا خبره څومره سپکه ښکاري که نه او څومره بې اصوله بد اخلاقه خبره ښکاري. همدغه رنګ افسر افغان ویلي دي چې نن به هغه راځي ماما کره او نن به زما کار وشي. نو تاسې په خودی ووایئ چې دا د پښتو شاعري ده، که څوک پښتاني یله او غیرت پکې پروت وي، تاسو ماته ووایئ چې دا د پښتو د غیرت تقاضا ده. په دې معامله کې خو زه طارق پټان سره ولاړ یم، خدای راسي افسر افغان دې معامله کې سره نه ودرېږم. صحیح ده، پښتون یم او هلک ډېر غیرت راکې پروت دی، دا خبره ما ښه نه لګي. ټیک ته منم د شاعره خلاف نه یم، تراب صاحب شاعري ټیک ته انقلابي شاعري ده، زده کړه پکې پرته ده، د پښتون د بیدارۍ شاعري ده. خو دا د جانان او ډک جام او شونډې او پلانې دا یار دا د ګندګي ده. دا خو تاسو خلک مجنونان کوئ، خلکو کې شهوت را پیدا کوي. دا څه ته په کوم طرف روان یې؟ دې قام ته د نالج ضرورت دی، د علم ضرورت دی، د پوهې ضرورت دی چې هغه طارق پټان ورکې لګیا دی. صحیح ده، د صوبې په مدنیاتو یې خبروي، د صوبې په چې کوم دی په حال احوال یې خبروي، د دنیا نه یې خبروي. د هغې په مقابله کې چې کوم دی راځي دغه شونډې او سرجام او واټ یار دا داسې شی، دا خو د معاشرې فساد دی. زموږ د دې ملګرتیا کوو، معافي کوه دې کې ځای نه یم. صاحب په سوشل میډیا د افسر افغان او طارق پټان یو لویه لانجه روانه ده. یو طرف ته افسر افغان وایي ما د پښتنو خدمت کړی دی او طارق پټان له ماشوم دی دې پسې نه پیږي، دغې لا بلا وخت دی. بل طرف طارق پټان وایي ما د پښتنو خدمت کړی دی او دا بل خاص لیبرانډو دی. خیر فیصله تاسو کې چې چا د پښتنو خدمت کړی دی او چا د پښتنو په سر پیسې ګټلې دي. دا فیصله په تاسو خپله فیصله په کمنټس کې ووایئ چې موږ ته هم پته ولګي چې زیات پښتانه چا سره ولاړ دي. مهرباني.